اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون 141 آیت تے سورۃ الشعراء کے کذبت ثمود دروجن کړیو سمودیانو المرسلین پیغمبران پنځمه واقعه د صالح علیه السلام. صالح علیه السلام خپل قوم د درې خبرې کړې دي. پنځه خبرې خو د ټولو انبیاء مشترک وي څنګه چې را روانې دي، لیکن د هغې نه علاوه هغه درې خبرې کړې دي. یو دا تترکون فی ما هاهنا آمنین، یو دا خبره. دویم وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین. درم خبر کړي ولا تطيعوا امر المسرفين. دا درې خبرې کړي دي. دا امام رازی لیکلي، ابن کثیر لیکلي دي. دلته الله خبر ورکی د خپل بنده او د خپل رسول د صالح علیه السلام په باره کې چې الله دې قوم سمود ته لېږلو. هغه قوم د سمود نومو، د هغې سمود نومو، سمود د هغې د یو مشر نومو. دا عرب قومو وکانو عربا یسکنون مدینة الحجر. حجر سیټي خاریه کې دی پاتې کېدل، چې هغه د شام او د نورو علاقو په منځنۍ وادو کې دی. هغه علاقه حجر التي بین وادي القرى و بلاد الشام. هغه علاقې دی مشهور دی. اوس هم تاسو هغه کتی شئ په نټ باندې. او نبي اسلام چې کله تبوک ته ته که نه د دې په علاقو باندې تېر شوي و، کله چې شام والو سره غذا کوله، نه هلته ډېر په تیزۍ سره تېر شوي چې په تیزۍ سره ځای د دې د کورونو نه په تیزۍ سره وځئ چې ته عذاب په مونږ را نه شي، او ذکر او فکر عجزۍ سره تېر شي. نبي اسلام د دې په کورونو تېر شوي چې دې نه وځئ په تیزۍ ته وځئ، کندراتو باندې تېر شوي و. دا د عادیانو نه پس راغلي وو. د عادیانو نه پس دا قوم راغلی و سمود او د خلیل د ابراهیم علیه السلام نه مخکې وخه. د دې دواړو په منځ کې عاد و قوم سمود و عاد نو. د عاد نه دې وروستو او د خلیل د ابراهیم علیه السلام نه مخکې و دا قوم سمود. نو صالح علیه السلام دې دعوت ورکړی چې د الله عبادت وکړئ صرف د هغه. دې د هغه نه انکار کړی دی، نه یې دی منلی. الله بیا په هغې عذاب راوستی. دې ته مطالبه کړی وه د معجزې چې مونږ ډېر استادان یو، د ګټې نه هر څه جوړو، ځکه ته نبي نه د دې ګټ نه مونږ له اوښه پیدا که. نو هغه دعا کړی، الله هغسې کړي دي. دې هغه اوښه د هغې بېعزتي بیا کړې د معجزې، دا بیا الله تباه کړي. دلته دلیل نقلي پنځم دی د قوم صالح علیه السلام نه قبیله د سمودیانو واقعه تا ته بیانې. کذبت ثمود المرسلین. دروغجن کړو قبیلې د سمودیانو پیغمبران. سمود د قبیلې نوم دی. هغه قبیله چې صالح علیه السلام ته الله لېږلو د هغې نوم سمود و. هغې صالح علیه السلام ونه منو او هغه رسولان یې ونه منل چې د نه مخکې تېر شوي وو. هغه ورته ویل زه د هغې رسولانو نه یم کوم چې الله را لېږلي، زه رسول یم. هغې ورته نه تا منو نه هغې نور منو، یم نه منو. اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون. دا کله دې دروغجن کړو، کله یې نه منو. کله چې ووی هغې ته ورور د هغې صالح علیه السلام لا تتقون، آیا ځان نه بچ کوې د الله د عذابه؟ ځان بچ کوې که نه یاره. دعوت دلته دغه شروع کړي. اذ قال لهم اخوهم صالح. اذ قال لهم کله چې دعوت ورکو هغې ته، اذ دعاهم صالح کله چې صالح علیه السلام دعوت ورکو هغې ته. خبره یې ورته کړې ده خو په ګپ کې نه ده کړې، د دعوت په طور یې کړې، دعوت په طور. ورور د هغې نسبي رور یې و، صالح د دې نسبي رور و، پلار نیکه یې و. څه یې ورته ویل لا تتقون، آیا ته ځان نه بچ کوې د الله د عذابه، یا ځان نه بچ کوې د ګناهونو نه، ځمکه کې د فساد کول نه ځان نه بچ کوې، د دې نه تقوا وکړې که نه. انی لکم رسول امین، یقینا زه ستاسو دپاره رسول یم امانتدار. امین یم، امانتدار یم، ما کې سغلا نشته.
انی لکم رسول تاسو د بار رسول یم تو بریلی کی د الله طرفنا تاسو تیرا لېږلی یم چې تاسو د بد سزا نه د بد انجام نو یریږم او یروما چې تاسو کله غلط کارونه کوئ کفریات کوئ شرکیات کوئ ظلمونه کوئ فساد کوئ نظر رسول یم په دې خبره چې تاسو خبر کم الله وی دی خبر کا چې انجام به دی خني او امین یم امانتدار یم زه په دې کې ځان نه مالګه مسله نه شوم خبره پوره را رسوم فتقوا الله واطيعون دا الله نو یریږي زما خبر ومنه الله نو یریږي مړه دا کارونه پرېږدي فتقوا الله ایها القوم یا قوم دا الله نو یریږي دغه سزا نو یریږي واطيعون زما خبر ومنه زما خبر ومنه تاسو زه روم دا ومنه سم شي نیکان شي وما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین زنه غواړم ستاسو نه په دې بیان په دې دعوت باندې څه پیسې څه اجر څه مزدوري اجرت نه غواړم ان اجریانه دې ثواب زما الا علی رب العالمین مگر د رب العالمین سره دغه په ذمه ده نه بے نیازي بے نیازه کېدل د خلکو د مال نه بے نیازي دا د خدمت خلق د لپاره شرط دی که نه خدمت خلق غواړي دا یو لازمي شرط دی پیسو ته بغل غلی نه کېږي وما اسألکم علیه من اجر نه غواړم ستاسو نه په دې دعوت باندې په دې نصیحت باندې په دې یرولو باندې تاسو د عذاب نه نه غواړم په دې مزدوري پې نه غواړم پیسې نه غواړم ته ولې تختې یار ته څه نه تختې زه ستا نه پیسې خو نه غواړم ستا په دې پیسې نه لګي مړه ان اجریا نه د ثواب زما الا علی رب العالمین مگر د رب العالمین په ذمه ده د ځمکې اسمانونو بادشاه مال ثواب راکړي هغه ما دې دا پیغام ورسوه هغه ما د راکړي ستا نه زه نه غواړم زما خبره د سره پوره دغه پنځه خبرې مشترکې د ټولو انبیاو اتترکون فیما هاهنا آمنین صالح علیہ السلام د مخکې اتترکون آیا تاسو به پرېښودلی شئ فیما په دې نعمتونو کې هاهنا چې دلته دي آمنین په امنو ستا دا خیال چې زه به دلته ټول عمر پروت یم ما به څوک پاسوي نه قبر ته مې نه ورکوځي به دې به زه پروت یم او ډکېږم به تشېږم به دا په کومه اټارو کې ګرځې ته دلته به زه ټول عمر پروت یم اتترکون آیا تاسو به پرېښودی شئ فیما هاهنا په هغه چرچو په هغه مزو په هغه عیاشو کې هاهنا چې دلته دي پته لګي چې دا ښه عیاش خلکو ښه برابر وو باغونه ماغونه ښه سرمایهدار وو جاګیردار وو آمینین په امن تاسو دا خیال نه دا د الله نعمتونو تذکیر بالنعم موږ دې وایو که نه نه تخویف هم ورکي یره هم ورکي دا جاګیردار او سنتکار خلک وو که نه دې وی چې جوړ مونږه بس په امن به یو ځکه چې مونږ ډېر جاګیر والي یو ډېر ماهره خلک یو که نه نه په دې خیال اوله زجر ورکړي چې دا خیال ستا باطل دی که ته ډېر استاد شوې ډېر زیات ماهره یې په یو کار کې ستا بهن بل استاد شته نه په دنیا کې بل ډیزاینر یا اوچت انجینیر ستا نه نشته ته به مرې دا له مرګ شته دی او نعمت سره چې کله شکر نه که نه شکر د نعمت نه هغه استدراج دی ورسېدې په خبره هغه الله تعالی په دمه دمه رانیسي د کرونا وایرس نه خلکو لانجه جوړه کړې چې عذاب دی که څه دي زه یم چا دپاره عذاب دی چا دپاره امتحان دی دغه اسانه فرموله ده نو چې کله د یو نعمت شکریه نه ادا کېږي نه دا نعمت بیا استدراج دی الله دې بیا په دمه دمه رانیسي اتترکون فیما هاهنا آمنین اتترکون آیا تاسو به پرېښودلی شئ فیما هاهنا په هغه څه کې چې دلته دي آمنین په امن ایترکم یا قوم ربکم فی هذه الدنیا آمنین طبری وي آیا ستاسو رب به تاسو دلته کې په دې دنیا کې په امن پرېږدي تاسو د څه څیز نه نه یېرېږئ یره پکار ده که نه ښه د الله نه یره پکار ده د هغه د مخالفت نه یره پکار ده د عذاب نه یره پکار ده د جهنم نه یره پکار ده یره پکار ده یریږي خو الله نه یریږي نور خو هر شی یریږي فیما هاهنا په هغه څه کې چې دلته دي یعنې په هغه خیرونو کې په هغه مزو کې په هغه چرچو کې هغه چې تاسو له الله په دنیا کې درکړي دي سمرقندي ابن جوزي معنی کې آمینین پامن یعنی آمینین من الموت تبا د مرګ نه پامن لکه تا له مرګ نشته د مرګ څه تیاری نشته د مرګ غم نشته ته بس مرګ نشته زه استاد سړی ما له مرګ نه راځي ډېر ښه خلک مړه شوي دي مړه ته به مرې
امام رازی معنی کی اتظنون انکم تترکون فی دیارکم آمینین. آیا تاسو دا خیال لے چې تاسو به تاسو په دې کورونو کې په امن باندې پرېښودلی شئ؟ ستاسو دا تمه ده چې د جزا دپاره سبل دنیا نشته، سبل بدل مدل سزا موږ ته نه میلاویږي، موږ ته څه بدل نه میلاویږي، یعنې سزا جزا تاسو نه منئ. دا خیال هم غلط دی. تاسو بدل د پرېښودی شئ. فی ما هاهنا وضاحت دته کې فی جنات وعیون، په باغونو په چینو کې به تاسو په امن باندې پراته. دا ستا خیال دی. وزروعن په فصلونو کې، ونخلن او کجورو کې، طلعها چې د هغې غونچکونه حدویم نرم دي، پاسته دي. د دې پورې ورته تفصیل کړی دی. فی ما هاهنا د نعمتونو وضاحت یې ورته کړی. د نعمتونو کې به ته همیشه پروت یې، ته به الله له نه ځې، مزې خو خورې، هلکه خوراک اسکاک منه، حساب مه منه، دا غلطه خبره ده. نعمتونه د الله د ټول عمر خوړلی دي، د الله تاسې عبادت کړی دی، د هغه شکریا دی ادا کړې ده. داسې خو کېدی نه شي چې ته ټول عمر په دې کې پروت دی، بغیر د شکره پروت دی، عبادت نه کوې، الله نه منې. فی جناتن په دې باغاتو کې پروت دی، وعیون په دې چینو کې. امام راضي لیکي دا تفصیل دی د اجمال، اول اجمالو د هغې تفصیل شروع شو. فی جناتن فی بساتین په دې باغاتو کې به تاسو پراته په امن، وعیون په دې چینو کې. دا خیال ستا صحیح نه دی، یو ځل به خامخا مرګ راځي تعالی. وزروعن په دې فصلونو کې به تاسو همیشه په امن پراته، ونخلن په دې کجورو کې، طلعها چې د هغې غونچکونه حدیمون پاسته پاسته دي، دوریا دوریا کېږي چې ګوتې وړې. نخل خو په کجورو کې داخل وه، نخل خو په باغاتو کې داخل وه، ولې ته بیا دا نخل کجوره بیله کړه؟ بیا مفسرین جوابونه کوي چونکې دا د ټولو ونو نه ښایسته ده او فضیلت ډېر زیات دی، مرتبه ډېر زیاته ده، فایدې ډېرې زیاتې دي، ځکه بیله ذکر کړه. څوک دا وایي؟ حدویم څه ته وایي؟ طلعها غونچک د هغې حدویم پاسته دي. څوک وایي پاخه دي، څوک وایي نرم دي، څوک وایي یو بل د پاسه سوري دي. کجورې یو بل د پاسه یي دغسې نو چې پاخه شي نه پاسته شي، په دې کې دا پوزش خبرې څه دي؟ یا د دې کجورې به پستې وي، شنې به وي خو پستې به وي، یعنې کچه کې به هم پستې وي. دا په دې نعمت او هغه فضا وې سازګاره وه که نه، ماحول هوا مواد ورته برابر وه. د بعضې ځایونو فصلونه یو شانې، د بعضې هغه بل شانې. دا د آب و هوا مسرات دي که نه، د اوبو د سرې شل قسمه خبرې دي. جوهری ويقال للطلع هديم ما لم يخرج من كفراه لدخول بعضه ببعض. یو بلکې نه نوتي غمپه کی که نه، ووتي نه د هغې نه، نو هغې ته وایي غونچک ته وایي. نرمې ته هم ویلی شي، نرم پسته دانهدار مزېدار که نه. بیا 12 معنې په دې کې ما وردي هغه لیکلي، قرطبي هم نقل کړي. یو دا چې الرطب واللین، یا ډکې دي، د اوبو نه ډکې دي، مزېدارې دي، لکه او چې د شوارو په شانتې نه دي، د اوبو نه ډکې دي. یا داسې کجورې دي لیس فیه نوا، چې په هغې کې هډوکي نشته دی، داسې کجورې دي. یا داسې پستې دي چې ګوتې وله اوسې بس په ګوتو کې روانېږي، چې شونډو له سوړې نه په ګوتو کې روانېږي. ابوالعالیه مجاهد دغه معنی کړی. یو بل له پاسه خو تاسو وویل، یو بل له پاس وړلی، یو بل سره برغې پخې، نور اکه زړې معنی دي. وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، وتنحتون و تاسو کنستل کوي، تراشل کوي، من الجبال د غرونه، بیوتن کورونه تراشه، فارحین لوی کون کیه، یا خپل مهارت ښکاره کون کیه، خلکو ته خپل طاقت ښایي چې دومره استاد یم، وګوره که نه کم ډیزاین مې وکړو. یا فارحین بې فایدې کارونه کوي، دا هم داسې کار دی مړه، خپل طاقت بې ځایه خرابې، هسې بس سیز به ریسار کي، مونځ او داسې نشته دی، سهار ماښام دی ناست دی، کله کارټونان جوړوي، کله څه کوي، پاس نه دی کار کوي سړی. کاڼو کې بلا ضرورته صنعتکارو باندې سنتکارۍ باندې زجر، هسې کاڼ هم خرابې، خپل وخت هم خرابې، خپل طاقت هم خرابې. هغه تمدن چې هغه د آخرت فراموشۍ په انجام کې هغه ښکاره کېږي، جوړېږي که نه، د هغې عمر ډېر کم وي.
आखिरत फरामोशी के साथ जो तमद्दुन वजूद में आता है उसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। दियो तमद्दुन जोड़ो का ना काणी माणी खलक उस राठोली का ना गोरा ना खरा पके दा प्लान के ज़माने दा ना। आखिरत फरामोशी के साथ जो तमद्दुन वजूद में आता है उसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। कम तमद्दुन चदागी बुनियाद प आखिरत फरामोशे बांधी चदा आखिरत पयर बांधी आगा तमद्दुन आगा तर्ज निज़ाम आगा तर्ज ज़िंदगी दागी उम्र डेर कमी आगा डेर ज़र ख़त्मी की आगा अल्लाह ख़त्मी अनो उसो को सुशल दाखिल को अकायद ददी से नो अल्लाह न मनो रसूल न मनो न कडेर काणी होता शद रोतरा शल न सुशु आगा पजे बाती दी कना वतन ही तूना और ए जमा कौमत हो त्राशिल के मिनल जेबाल द गुरुना त्राशी बुयूतन द गुरुना त्राशे बुयूतन कुरुना तनहितूना तो बरी माने की वो तत्खिदूना मिनल जिबाल बुयूता जोड़वे ताजो पदे गुरुना की कुरुना कुर्तबी लिखी दी वो उम्र चुंके डेर ज्यादा न कम चे बदा खटो लुटो या दा सरमनो ना या दा कापड़ो ना कोड़ना जोड़ कलिशु नागा बरो को दल जाड़ा बशु उबश्ते दल नदी आशा दा गठ न को जोड़ के चडर पूखी मड़ा खकला के जोड़ का फ़ारिहीन यो माना बेमाना हाजिकीना बेनहतहा खमाहरे दागे पतरा शुरू के तमर उस्ताद सड़ी निश्तरे काने दा हेदिला गदी लगा दा नमो मोगन तबो तपोसो फ़ारिहीन माना लुइख कारा को उनके यजान वेलवे खल्क बांदी साहब वे जो गुजर गठ उस्ताद इमाम कानी की गठ के कर जोड़ो मा या द सुर द पारे कवे नमस्ते ने कवे तासो जान पे खुशहाले का ना सुर द पारा कवे तासो इब्न कसीर वी फ़इन्नहुम कानू यत्तखिज़ून तिल्कल बुयूतल मनहूता फ़िल जिबाल अशरन व बतरन व अबसन दी बगुरनो के दा कूड़ना फजूल जोड़ल अबस जोड़ल तकबर दा पारे जोड़ल मिन गैर हायत ला सुकनाहा मोहताज नूज पागी के दो से दोता पै के ओसे दिल ना बस नक्शे पके जोड़ा बोले चापेरा गुलना मुलना दा कमरे ऐसे बस टिस्ट पास्ता पारा मशरोटे रबारा शो पीसते का ना नम खादा चुनने के जदा भयो शेपरूती बगोड़ के जदा बल शेपरूती दा प्लान के दा प्लान देकार का तले इमाम राज़ी लिखी वालम अन ज़ाहिर हाज़िहिल आयात यदुल्लु अला अन्नल गालिब अला क़ौमि हुद हुवा लज़्ज़ातुल हालिया हुद अलैहिस्सलाम पर कौम बाने अगर लज़्ज़ात हालिया अगर पे स्वारू अगजू मस्ते दा मज़े पे चिमुंग पनोर खल्क बाने बरयू दमा पशान सो ई न कना दा करे करे ज़दा आज़मरियो बाजू ने वी न मगना सिमटो न जोड़ो उसे मुसे दे से फ़ायदा दमा तो यो फ़ायदा खया सा बड़ो ही जम यो करो यो बैठक के दमा खुदा कम नबी पे बैठक के दा जुना दा मिलो शुवी दी मा तो खया मुंग द पैगंबर अंदा काती खी नदा से पजुल खबर दी सड़या वल गालिब खादी से बेच मुंग बरयू मुंग द टोल खलको न उचुतियो पतरकेयू मखबर रवानियो तरकी याफ्तयू वलबक़ाए व तफर्रुद व तजब्बुर और जानगढ़ मुंग जान लियू बजमुंग बयान दे सोकदा से कबूल निशी और तजब्बुर खपल पावर इख्तियार का हल्को था कौम दहूदो वाला वलगालिब वाला कौम सालिह हुवा लज़्ज़ातुल हिस्सिया कौम सालिह अलैहिस्सलाम बाने लज़्ज़ात हिस्सिया गालिबू आगा खुराक उसका कोटा के दिल तशदुल मज़ेदार और मजबूत को ना जोड़वल दी अनन चेचा जिक्र की फ़र्क बदी की दाओ आगे हुई चिमुंग दे पखल को बाने बरावेगा ना आदा खुराक का को इदा हेटवरू दाऊ गीती गिरी से पस्तुर को नहीं ली दूँ सार माखाम डकेगा तशेगा फ़त्तकुल्लाह वातिऊन ये कौम अल्लाह नौरे के वातिऊन जमा खबर हो मने मर्द अखपल गलत का उड़ना परेग दे जमा दा खबर हो मने कनजदा तसवेमाम दुम दा तक़वा इताअत यानी अमल सम के कना अवल तक़वा इताअत दा अक़ीदी फ़त्तकुल्लाह उयरेगे दा अल्लाह ना इंदा अल्लाह सज़ा न उयरेगे ये कौमा च अल्लाह खबर न मने ना फरमानी कवे दागा खिलाफ कवे नागे न उयरेगे वात योनो दमा खबर हो मने दता हो कम नसीहत कम दा नसीहत मने दा नसीहत मने दा अल्लाह इबादत खपल के दा गैर इबादत के तासो लरज़क दर की तासो पैदा करिए दमा खबर हो मने वला तुतिउ अमरल मुसरिफिन अमरवा ने के तासो कार और खबरा पा आर्डर द हद न तीर उनके पसे कम चे मुसरफ ते नागा पसे मदद आगा तरीका मखपलवा
غلط لیډران نه ځان هوښیار ساته. غلط مشر دی دغه خبره مه منه، دا صحیح مشر نه دی، د هغې نه یې منع کوي. صالح علیه السلام قوم کې یو نهه بدماشان لفنګانو، نه دا ټول قوم په هغې پسې روانو. چا به ته بس ټوپک ګرځوم او چا به له بیا جاسوسي کوله. نه هغه ورته د دې لفنګانو خبرې مه منې سړیا، او په درې وجو دا د دې خبره مه منې. یو خو دا مسرفین دي، زیاتي خواري ظالمان دي، په ملک امن نه راولي، فسادیان دي، بل اصلاح نه کوي. اسراف، فساد او عدم اصلاح. په ذوالخرج دي دا یو فسادیان دي، دویمه دا چې اصلاح کار ته نه کېږي. د دې بدماشانو خبره ګوره ونه منې، دا یې هر ځای بې غیرتۍ چې زه اوس حاجي ټوپک ماري کوم، زه د هغه د کوڅې سپی به یم، دا به یم. ځایته یا نو موږ دا کاتې زموږ نه کېږي. ولا تطیعوا امر المسرفین، خبره مه منې، خبره مه منې یا اډر مه منې، تابعداري مه کوې د اډر د مصرف. د مصرف خبره مه منې، دغه د کار تابعداري مه کوې. کم چې په ذوالخرج دی، لپنګ دی، بدماشان دي، د هغې خبره مه منې. ظالمان چې دي اسراف کوي، د هغې خبره مه منې. دا عام نه دی، د اکه ظالمان ته اشاره ده، دا نور ځایونو کې به راشي، هلته به دا واقع ښه ښکاره شي. هغه مصرف هغه دی، امام طبري لیکي، چې په خپل ځان باندې ظلم کي، د الله نافرماني کي. دا وینه بدماشانو امام طبري لیکي. ابن کثیر لیکي د خپل غلطو سردارانو، د خپل مشرانو خبره مه منې چې شرک او کفر ته او د حق مخالفت ته خلک رابولي. د هغې غلط مشر غلطه خبره مه منه. الذین، دا څوک دي دا مسرفین؟ دا هغه کسان دي یفسدون فی الارض، چې روانې کوي، فساد کوي په ځمکه کې، ولا یصلحون، نو د خیر کار ته نه کېږي، اصلاح نه کوي. اصلاح بس جګړه، چغلي، چته شدت، روانې، اور لګوي، اور په خولو کې وړي، اور لګوي. د داسې سړي نه ځان ساته. الذین، دا مسرفین هغه کسان دي یفسدون فی الارض، چې روانې کوي په کلي کې، په ملک کې، په میډیا روانې کوي، شدت جوړي، جګړې جوړي، په ټلیفون روانې کوي، روانې کوي په ځمکه کې. لکه دا څه کوي مه کوه، تنګلې مه وه، په ملک کې روانې کوي، د الله ګناهونه کوي، فساد کوي، الله حکمونه ماتي. چې د چا فصل له اور ورته کړی، چې د یو ټوپ ته اور ورته کړی، چې د چا کره کور کې غشاک بروت دی، هغې ته اور وولي. څوک خدا چولونه کوي، فسادونه کوي، څوک ډاکې اچي، څوک غواګانې کوي، اغوا ماشومان تختوه، ځانه تختوه. دا فسادیان دي که نه؟ د دې نور کار څه دی؟ اغوا به رایې تاوان، څوک به بدتې راټولي. هلکه ستا دوکان دی که نه، ماله به دومره میاشت راکوې، ولې لکه څه چل دی؟ ستا د پلار په کانډر کې پاتې کېږم، که ستا غلام یم، که ستا نه پیدا یم، وجه څه ده؟ نه چې زه بدماش یم دی، لاکې ماله به راکې. ده له کپر خورور غواړي که د دې سړي په خلاف جهاد پکار دی. ته بدماش یم، روانې کوي په عمل کې، په علاقه کې، په ښاریو کې فسادونه کوي، ولا یصلحون، د خیر کار د دې نه نه کېږي، اصلاح نه کوي، خپل عمل نه ټیکي، نه بل پرېږدي، د خیر کار ته نه کېږي. امام رازي وي یفسدون فی الارض، ووایي دا کافي نه وه، ولا یصلحون ولې ووایي؟ دا په دې وجه باندې ووایي چې د دې فساد هغه خالص فساد و، په هغې کې بالکل د صلاح اډو شایبه نه وه، د خیر کار خو دې نه کېده نه. ځکه بعضې مفسدان چې کوم دي هغې څه نه څه د خیر کار کوي، دا سوچه د بې خیره بچي وو، د دې نه د خیر کار کېده نه. ظالمانو هغه ورته مه کوئ دا بدماشۍ. قالوا انما انت من المسحرین، هغه په تنقیدات وکړه که نه، چې یو خو دا پاخه کوړونه تا چې د ګټو د هسې به جوړوې دا مه کوې، یو دا بدماشۍ مه کوې. دا څو دا خبرې چې هغې واورېدې که نه، هسې دام دل ګور دا غواړي وګوره، دې که هم د مخې د خبره ګپ دی. قالو ناغي په جواب کې ووې انما انت من المسحرین، یقین یې ته د جادو کړی شو نه، جادو د باندې شوی، ستا دماغ خراب دي. دا آیات الله څه خبرې کوې؟ کورونه مو جوړوې، بدماشۍ موږ به خورو بسو، ستا وي مازغه خراب شوي. قوم ته په دوه طریقو سره جواب کوي. جواب څه کوي؟ بلکې انکار کوي په دوه طریقو سره. یو خو دا وایي چې ستا مازغه خراب دي، تا باندې چا جادو کړی، منټل شوی. دویمه دا خبره چې ته نبي که نه، ته نبی نه زمونږ غونته انسان یې، نو ته پیغمبر یې، مونږ ولې پیغمبران نه شو؟ ته خو زمونږ غونته سړی یې مړه، او چې ته پیغمبر یې ته یې معجزه پیش کړه. دا د قوم جواب دی.
53 قالوا قوم ته جواب کوي سمودیان خپل پیغمبر ته وین انما انت من المسحرین یقینا یہ ته د جادو کړي شوی نه من المسحورین تو بری مان کی یو مان دا چې تر مسحورین نه تابان جادو شوی بل مان دا من المخلوقین د مخلوقات نه زمون پشانت انسان مخلوق امام ابن جریر دا ټول معنی لیکلی زمون پشان انسان خوراک د اسکاک د محتاج طرب نه پرخته نه نمستا خبره ولې ومنو موږ نه ونستا خبره ابن جوزم لیکلی دا د سحر نه دی ممن قد سحر مرتن بعد مره سات بسات او بیا بیا چا باندې جادو کیږي هغه ته وی امام قرطبی لیکي هوا من السحر دا د جادو نه دی د سحر نه دی چې جادو په وسړي باندې وشي نه غیر سره فبت علی عقلک عقلوگا وی جادو د باندې شی استعمال خراب شي ویني زمونږ په شان انسان نه مونږ د پیغمبر داوی نه کو ته ولګي استعمال خراب دي استعمال وګه چل دی وي یا ستا تریخی دی سحر دی تریخی والے خوراک انسان زمونږ په شان دی ای رئاتن تاکلوا وتشربوا مثلنا قرطبی دا معنی کړي امام رازی وی چې تا باندې دومره جادو شوی دی دومره جادو د باندې خلکو کړی چې دماغ دی خراب دی عقل دی خراب دی یا هغه سړی من له سحر چې د هغه تریخي وي د هر انسان د هر دابې تریخي والسحر اعلی البطن د خېټې پاس اسی ته وي سحر تریخي والے معدے والے که نه فراوی المسحر فراوی چې مسحر هغه سړی ته وي من له جوفن چې دغه خېټه وي مراد دا چې ته زموږ په شان ته خېټه لرې خوراک اسکاک کې په لغت د بجیله کې مورج وی چې المسحر هو المخلوق مخلوقات ته ویل شي بهرګیب ابن کثیر وی فیصله پدې کې دادا چې معنا دادا چې پتا باندې جادو کړی شوی دی پتا کې عقل نشته به عقل ماغه کار نه کوي مانتا الا بشر مثلنا نه ته مگر انسان زمون دا مگر مړ زمون د سړی اذان نه د پیغمبر کې موږ پیغمبران نه یو خاصه د پیغمبر فاتح بیاات نړو یو نه معجزه کوم چې موږ غواړو ان کومتا من صادقین کچریه ته د رښتینی پیغمبر زمون چې کوم نه غواړو نه پېښ کام زمونږ ته انسان بنی آدم تم خوراک کې څنګه چې مونږ خوراک کو مونږ څنګه کا ګویا تم کا کې طرب نه ملک نه نمنګ په سو جستا خبرو منو مړه هغه څه خبره د اخر چې پتا کې ده سورۃ القمر کې وته وي اولقي الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب نشر آیا زمونږ پمینس کې مونږ یو په د باندې وحی رااله دا وګوره بلکې دا خو وی کذاب دی او ډېر سخت شریر دروغجن دی الله وی پته بوله کې د سبا چې څوک دروغجن او څوک شریر پته به دی ولګي سورۃ القمر 25-26 خاص ته انسان نبی موږ نبی نیو او ته وځه نبی مزه نفعت بیاات روړ یو نه خبر خپل پیغمبر ته وځه پیغمبر نه خره سره صدا ته وځه پهلوان مدارس میدان ته شو نه خراتو خو ته وځه نبی نه خپېش کا نغه پیش کا چې هغه دلیل او حجتی ستا په وینا چې دا په حق ده کنه تو بری ان كنت من صادقین کچره ته د رښتینو نه رښتینی پیغمبر تا داوا صحیح ده چې ته وځه پیغمبر هم داوا کې الله را لګلم نغه پیش کا ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل امام قرطبی لگی قالوا ان كنت صادقا فدع الله يحيي لنا من هذا الجبل ناقه حمراء عشراء کته وجز نبی هم د الله طرف نه صحیح پیغمبر یم الله نه دعا وکړه چې موږ د پاره د دې غټ نه روبازي سره خروبازي او بلار وي او زمونږ د مخه ته بچي روړ موږ ته ګورو او بوس کې دا شان دسکا کی امون له پېم راګي څنګه موږ دا پېس کو ناغه دوا وکړه چې الله پاکه دا سی اوکي امام قرطبی لیکلی ښه د ډېر تفصیل هغه بیا دلته کې ابن کثیر کړي هغه ته مطالبه کړي دي د غټونو کورونه جوړول کنه کو سوچو کې د غټ نه خو خنه شو پیدا کولې د قوم کنه نه الله معجزه هغه ورکی چې داغه وخت د زمانه خلکو کمزوري عاجز وي نه پګاڼه کې دی مطالبه وکړه وقد اجتمع عملهم ان يخرج لهم الان من هذه الصخره واشاروا الى صخره عندهم خلق راجه مده وغيو ته وي او ته خپل رب نه مطالبه وکړه دا غټه مونږ چې د کم غټ خيو نخه وته وکړه
چې د دې نه روخ کاږه اوښه بلار به چې دا هداسي فعند ذلك اخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق. دغه وخت کې صالح علیه السلام د دینه لوزونه واغستل کچره ما د تاسو دا کار وکړو داسې الله پاک وکړل تاسو بیا ایمان وروړی ما به پیغمبر منم زما تابعداري به کوئ دی به صحیح ده که نه جي او منو. د الله نبی صالح علیه السلام ودرېد مونځ یې وکړو بیا دعا وکړه چې ربه زما دا سوال قبول کړي. نفن فطرت تلک صخره هغه ګټ وشلېدو اجدي چې ورته نښه کړه و اک ګټ په منځ وچودو او اک اوښه بلار به ترو وته څنګه چې هغې وي هغې شان ترو وته دی ورته به خپلو سترګو کاته چې څه خلکو وکاته نو هغې په هغه دی ایمان وروړ او ډېرو خلکو انکار وکړو ویې نه منله دا مانا دا جادوګري وي دا تاسو وکړو خو تا وې نو هغه دوا وکړه چې هغه اوښه بار ووته قال صالح علیه السلام ورته وی هذه ناقة لها شرب دا چې بار ووته نوي دا هذه ناقة دا اوښه ده ستاو دپاره اوښه ده لها شربون دی دپاره میړی ده نمبر دی د اوبو ولکم شربون او ستاو دپاره نمبر د اوبو دی یوم معلوم د معلومې ورځې د معجزې مطالبه هغه پوره شوه معجزه یې غوښته زموږ د پیغمبر نه مطالبه کړې وې سومې دوه ټوټې کا دوا یې وکړه دوه ټوټې شوه قوم منله نه دا کاڼي دی وی خبرې وکړي بیا به تا ومنم نه کاڼو خبرې وکړې ابوجهل ومنله ویې نه منله نبي صاحب نه پاره تسلي ده که نه تاسو ولې خفه کېږئ نبي داسې خو مخکې پیغمبرانو سره هم شوي دي پیغمبر ته خلک ټکونه ږدي وي دا کار وکړه دا کار وکړه بیا دې منم هغه یې وکړله ویې منله څه دا خو دغه خري دي او دغه دي قوم ځان نه د قوم دپاره د عذاب د نښې تعین دا معجزه دا اوښه د دې قوم د عذاب په منځ کې یو بند دی بند که دوی د دې بند بېزتي وکړه ماته که نه عذاب به نیغ په دې باندې راځي نو اوس ګوره که نه قال هذه ناقة صالح علیه السلام ورته ووی دا نښه ده ستاسو دپاره دا اوښه ستاسو دپاره معجزه ده نښه ده کومه نښه چې تاسو غوښته د دې ګټې نه رووته لها شربن د دې اوښې دپاره د اوبو نمبر دی دغه اوبونه به څه کوم چې دلته کېدي که نه ولکم شرب یوم معلوم او ستاسو دپاره د اوبو نمبر د ورځې معلومې د دې څه طریقه امام طبري لیکي ما لکم من الشرب لیس لکم فی یوم وردها ان تشربوا من شربها شیئا دا کله چې د دې اوښې نمبر وي که نه تاسو په دغه باندې هېڅوک به اوبه نڅکي څاروي به نور د دې نمبر به نه خرابي او د دې چې کومه ورځ ده که نه ستاسو د څاروو کم نمبر دی په هغه باندې به دا اوښه اوبه نڅکي صرف تاسو بس کې دا هر چا خپل خپل حصه هغه بس کې شرب و شرب و شرب یو شی دی نه ابن عباس و ابن جوزی لگی لها شرب معروف لا تحضروه معها ولکم شرب لا تحضروا معکم ندی به دغه چلو کو چې په ورځ باندې به دې ټولې بوس کړی دی اوښې ندی له بیا پې ورکول ښه مسلسل ښه برابر ورسېدې مازدیګر به دوی اوبه اوس کړې مثال په طور نو سهار به وله پې ورکول سهار به اوبه بیا به وروسته مازدیګر پې ورکول ښه برابر ټول قوم به یې ښه مړو ښه برابر پې و کانت اذا کان یوم شربها شربت ماءهم اول النهار وسقتهم اللبن آخر النهار قطاده وی سار به دوی اوبه اوس کړې بیا به دې باندې پیس کړل خپل په دې خلکو ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء عذاب ذخيوسم معجزه ده کنه ولا تمسوها مر سوي دیتا بسوء اس کلام تکلیف مر سوي دیتا مر سوي دیتا اس تکلیف اس کلام کني را بشي تاسو باندې له رزم دې ته هیڅ قسم تکلیف مر سوي ابن کثیر رحم الله لګي چې هغه خپل قوم د عذاب نه یری که تاسو د دې معجزې بېزتي وکړه نه په تاسو باندې به ور سخت عذاب راشي ابن کثیر رحم الله لګي فمکثت الناقه بین اثرهم حینا من الدهر دا اوښه د دې کې څه زمانه پاتې وه څه ورځې څه میاشتې کلونه اوبه به اسکرې سره په دې له به پاڼې ګیاګانې به یې خوړې دې به د هغې نه پې اخیستل ښه برابر خو چې زمانه په دې باندې ډېره اوږده شوه خلک ته تنګ شو راغونډ شول او په سلا باندې دغه نښه بدماشان یې ورپسې ولېږل او هغې یې هغه مړه کړه ټوټې ټوټې یې کړه مړه یې کړه که نه اب راځي ورپسې انشاءالله
خدای کې د معجزې آداب ذکر کی د معجزې بے ادبی دا د عذاب سبب دی سوچ کوا قرآن معجزه ده کنه د دې چې بے ادبی کیږي دا د عذاب سبب دی کنه ولا تمسوها بسوء مرسه دی او خطاب بسوء په تکلیف په اذیت وې نه ټکه کټ را کټ نه کې کین نه ہوتا خپل چینه شټکو پس روانه ته غورنه کنه راکنه خداونه کنه داروانه کې فیا خودکم کني او بنی تاسو را بشي بتاسو عذاب یوم عظیم عذاب د لوی رزم تابانه به سخت عذاب راشي د جبريل چغه به بیا را لګنم عذاب یوم عظیم عذاب یوم عظیم لوی روز ته ولې ویل امام بیزاوی په دې وجه باندې چې په دغه باندې ډېر غټ کارو شي تاسو به تبا شي کنه په دغه غټ غټ لوی کارونه کیږي عظیم شان کارونه به کیږي څوک وجکیږي څوک به هلاکیږي دې دا او چې لکه ګوره دې اوخی بیزتیونه کې زخمی نه کې خوګ را خوګ نه کې په غلط نیت باندې ته نږدې نشي نس زمانه چې تیر شو نفعقروها دې دغه اوها زخمی کړه پړکې ولا پرې کړل اندامونه پرې کړل داغه فاصبحوا نشول دا خلق د عذاب برات لونا د من خپېمانه په خپل کار فاقروها داغه پړکې پرې کړل ټوټه ټوټه کړه فاصبحوا شول دا خلق دا کافر نادمین په خپل کار باندې خپېمانه چې کله عذاب ولیدو د معجزې د بے ادبی نتیجه د دې دغه معجزې سره ډېر د بدتمیزي وکړه هغه کټلا قتل کړه د یو تن بے دانشي بے وقوفتیا د ټول قوم د ټول کلی د پر ور عذاب بیا ثابت شي یو تن که غلطي وکړه سه سنگینه غلطي او سو تن وکړه خورزا د ټول وچون کې نازاب پر ټول باندې بیا راغی فعقروها دی دغه اوها زخمی کړه د سمود امام تو بریمان کی سمودیانو د خپل نبی صالح علیه السلام د قول خلاف وکوي نه منله هغه اوخه زخمی کړه هغه اوها چې صالح علیه السلام ته ویل لا تمسوها بسوء امام بیزاوی فعقروها د دې کار نسبت ټولو ته کړی دی دا ولې ځکه چې دا عقر دا پرې کېدل د ټولو پر عذاب باندې شو او په دې ټولو بیا عذاب راغلو کم چې کافرو کم په رضاو فاصبحوا نشول دی دا باندې چې سبا کړي دا معنی نه فاصبحوا نشول دی دا خلق نادمین خپېمانه د دې په پرې کولو باندې بیا خپو لیکن بیا ول دې خپېمانتیا فایده ور نکړم ولې عذاب پر راغې دی خپېمانتیا د توبې د وجه نه و د عذاب د یری وخه چې عذاب راغی عذاب پر راکو شو پاغي وجه خپېمانو چې مړه دام شو کړو سو تبا کېدو ته نږدې شوم د توبې د وجه نو امام بیزاوی لیکي علی عقرها خوفا من حلول العذاب لا توبه د توبې د وجه نه د توبې د وجه خپېمانه نو د عذاب دراتلو د وجه خپېمانو دی باندې چغواله شو وجه دی عذاب هغه نه خان نیول د بیا ډېر خپوچره دا هوا کی فاخذهم العذاب نو اني ولدي عذاب ان في ذلك الايه د سمودیانو باندې عذاب راغی الله باغوي سمودیانو باندې وې د خپل پیغمبر خبره نه منله معجزه غوښته او د بیزتی وکړه نو څوک چې د معجزه بیزتی کوي د خپل پیغمبر خبره نه مني د الله خبر نه مني نعمتونو ناشکری کوي پاغه باندې عذاب راځي نه اے نبی ته جمع ساته فاخذهم العذاب ولدي عذاب عذاب راغی ان في ذلك الايه خامخ په دې خبره کې په دې واقعیا کې عبرت وما كان اکثرهم مؤمنین نو اکثر او زیات د خلکو نه مؤمنان ایمان لرونکي دې د عذاب تفصیل سورۃ الاعراف سورۃ هود کې شوی و مرستو فاخذهم العذاب ولدي صالح د قوم لا سمودیان لا عذاب نه تبا کړل عذاب بیزاوی لیکي چې سره وعده کړی شی ودی یو رولی شو چې لکه سم خو دې ګور عذاب براشي هغه دا امام ابن کثیر لیکي چې دی باندې لاندې نظم کا اوجلا کول شو دبغنه پچغه واله شو ادا هي چغه وا چې هغه سره د دې زړونو اوچودل زړونه اوښلیدل نه کورونه کې په مخه ولټه پراتو کنه چې زړه د سړی اوښلیږي نه سو سره کې بیا هغه عذابونه پرال چې دی په وهم ګمان کینو په دغه غټو په خو کورنو کې مردار شول ان فی ذلک لآیه یقینا په هلاکت سمودیانو کې جدید نبی خلاف وکړل هغه اوخی بیزتی وکړه په دې کې عبرت اے محمد صلی الله علیه وسلم استا قوم د پاره عبرت تو بری مان داسي کی
امام سمرقندی وی معنا دا ده په دې کې عبرت دی د هغه چا دپاره چې هغه د الله د نښو د الله د دین او د الله د معجزاتو عزت کوي. علامت د نبوت هغه اوښه وه د صالح علیه السلام، لیکن کله چې دی د هغې هلاکه کړه، هغې ووجله، د هغې عزت ونه کړو، نو شول خپېمانه، صارو نادمین. سمرقندي لیکي مخکې والقرآن علامت، او قرآن علامت دی او نښه ده د نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت. نو څوک چې قرآن پرېږدي او په دې باندې عمل نه کړي او د دې عزت نه کړي، د دې به سار خپېمان نه وي، په ده به عذاب راځي. سمرقندي عبارت ته وروړه، موږ پکې ملاوټ نه کوو. والقرآن علامت لنبوت النبی صلی الله علیه وسلم فمن رفضه، نو څوک چې دا پرېږدي، ولم یعمل بما فیه، عمل نه کړي په هغه څه چې په دې کې دي، ولم یعظمه، د دې قرآن عزت نه کړي، یصیر نادما غدا، سبب د خپېمانۍ، ویصیبه العذاب، د به عذاب رسي. نو قرآن خو تر قیامت روانه معجزه ده که نه؟ زمونږ د نبي معجزه خو تر قیامت دا روانه ده او ختمیږي نه. نبی وسلم فرمایي صحیح بخاری حدیث ته، الله نور انبیاء والا معجزات ورکړو، خپل خپل زمانه پورې محدود وي معجزې، بیا ختم شوې. اوس زما معجزات تر قیامت پورې چلیدونکې دا قرآن دی، تاسو سره دی، هغه موږ سره کورونو کې موجود دی. موږ د دنیا په خوب ودو، موږ دې ته کله پام راګرځي. وما کان اکثرهم مؤمنین، خو نه د اکثر د خلکو نه ایمان لرونکي. امام طبري وی د الله په علم کې دا مقرر ده چې دا خلک ایمان نه وروړي، د مخکې نه مقرر ده. امام بیضاوی وی وما کان اکثرهم مؤمنین فی نفی الایمان عن اکثرهم فی هذا المعظم، د ډیرو خلکو نه د ایمان نفي کړي په دې ځای کې، دا یو خبرې ته اشاره ده. هغه دا که چېرې ډیرو خلکو په دې سمودیانو کې ایمان راوړی وی، یا یوې لوی ایسې ایمان راوړی وی، نه په دې به عذاب نه وی راغلی. او دا قریش چې بچ دي که نه، اوس د عذاب نه بچ دا ولې؟ دا د هغې ایماندارو په برکت باندې بچ دي چې ایمان یې په دې کې راوړی دی. امام بیضاوي لیکي ښه، دا قریش په دې وجه بچ دي چې څه صحابو ایمان راوړی، د هغې ایماندارو په برکت باندې بچ دي. الله د هغې وجه داسې نه وي چې کله د هغه مدینې ته پاک بار کړي که نه، ته بیا ګوره بیا پې قحط راغی که نه، داسې شول دا دی چې بس د یو بل غلو ته به ناست و چې دی به کله به چې زه یې وخورم، داسې حال پې راغلی و. قرطبی دې کې سائلی روایت راوړي بلا سندونو نه، ویقال او داسې ویل شي انه ما آمن به من تلک الامم الا 2800 رجل وامرأه. 2000 خلق دي، 2000 خلکو په دغه امتونو کې ایمان راوړو، او 300 سوګي 4000 سلور زره دي، سند نشته، تاریخي خبرې دي. هر قبیله دا خو صالح علیہ السلام قوم چې کوم 12,000 قبیل، 12,000 قبیلې وي، کل قبیله نحو 12,000، هر قبیله کې تقریبا چې 12,000 سره پاسه خلکو، د ښځو او د زنانو نه علاوه سړي پکې دومره زیاتو. دي د عاد چې 6 ځله شي تقریبا جدید 6 ځله د هغې، ولقد کان قوم عاد مثلهم 6 مرات، هغې دې نه زیاتو لګو. بهر کیف خو که په دې کې ډېرو خلکو ایمان راوړو نو الله به بیا رحم کړو، خدا اکثر کافرو، ټول کافرو بې دینو. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا ستا رب خامخا زورور دی، مهربان دی. عزیز دی. امام طبري لیکي فی انتقامه من اعدائه، د خپلو دشمنانو نه الله پاک بدل اخیستی شي. په نعمت ورکولو باندې قادر دی، نه عذاب په ورکولو هم قادر دی. څوک چې د الله د نښو عزت نه کړي، احترام نه کړي، نه الله هغه عذاب ورکولو باندې قادر دی. رحیم دی، څوک چې ایمان وروړي نه په هغه باندې الله مهرباني کوي. ګوره وروستو نه کذبت ثمود المرسلین، دروغجن کړو سمودیانو پیغمبران. اذ قال لهم کله چې ویلو هغې ته اخوهم ورور د هغې صالح علیه السلام، الا تتقون، یا ځان نه بچ کوئ د عذابه. انی لکم رسول امین، یقینا زه یم ستاسو دپاره رسول امانتدار. فاتقوا الله واطیعون، نه یره کوئ د الله نه او زما خبره ومنئ. وما اسألکم، زه نه غواړم ستاسو نه علیه په دې بیان من اجر نیس بدله، ان اجریه، نه دا زما بدله الا علی رب العالمین، مگر د رب العالمین په ذمه. اتترکون، آیا تاسو به پرېښودلی شئ فیما په هغه نعمتونو کې هاهنا چې دلته دي، آمینین په امن.
دا خیال غلط تے فی جناتن پا باغونو کے با ہمیشہ و عیونو پا چنو کے بتا ہمیشہ و زروعنو پا پسنو کے و نخلنو کجرو کے تلو حاج داغی غنچکونا حدویم نرم دیم دیکھے با ہمیشہ ہوں آخرت تیاری نشتا ہوں وَتَنْحِتُونَ وَتَاسُو تراشے من الجبال دغرون بیوتن کورونا فارحین لوی کون کیے یا خپل استازی خکارا کون کیے یا بے فیدے کارون کون کیے فَاتَّقُوا اللَّهَ دا اللہ نو یریگے واتیون زمان خبر ہومنے دا فضل کار پر دے ولا تطیعوا اطاعت مکوے امر المسرفین دا طریقے دا حد نہ تیریدن کو اگر آرڈر چی کیتا اس دا غلط کار یا دا اغی پا انداز باندے مزے امر دا کار نہ دے دا اغی پا کارو پا انداز و پا سٹائل کے مزہ دا بدماش طریقہ مخبل ہوا الذین یفسدون فی الارض دا آغا کسان نے چروانے کی بدمگا کی ولا یصلحون اصلاح کی دا خیر کارتے نکی گی قالوا اغی جواب کی ہوئے انما انت من المسحرین یقیناً یہ تو جادو کڑو شونا پتا جادو شوی مادغد خراب دی مڑا ما انتا نہیں تو اللہ بشر مثلنا مگر زمونگون تے انسانی تا رسول سنگا شوی فاتح بے آیا نے پیش کہوا نخوا پخبل پیغمبر ان کنتا من صادقین قدر اشتنو نئے قالا غویل نخوار هذه ناقا دا اخد استاو دا پارا نخدا لها شربون دے دا پارا نمبر دے دو بو ولکم شربون ومن معلوم اور استاو دا پارا نمبر دو بو دے دا معلوم روزے معلومی اسے دروازے ولا تمسوها عمر سویدی اخیتا بسوئن استغلیفو فیاخذکم کنی رابشی پتا سبان دے عذاب یوم عظیم عذاب دلی روزے فاقروها ناغی دد آغی اوخی اندامون پریکل فاسبہو نشو آغی دا عذاب پرات لو نادی من خپیمانا پخبلکار فاخذهم العذاب ناغی عذاب نیول ان فی ذالک یقیناً پدے واقعہ کے لآیہ خامہا عبرت وما کان اکثرهم مومنین ندی اکثر دین ایمان لرن کی وان ربک و یقیناً ستارب لہو العزیز الرحیم خامہا ذر و رحم کون کے دے سبحانک اللہ